د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورهم په پوله د دواړو خوسه د ډزو وروسته پوله د هر ډول تګ راتګ د پاره تړل شوې ده. د پاکستان لوري سرچینې دعوه کوي چې طالبانو په پوله چک پوسټ جوړوله د هغې په سر نښته شوې او د دواړو خوسه ډزې شوې دي. په پوله یوې سرچینې میډیا ته وویل چې ډزې خوشه په 11 بجې پیل شوې، تر اوسه په ډزو کې د کمې مرګ جوړ خبر مخې ته نه دی راغلی. پاکستاني چارواکو د ډزو د پیښې په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. په افغانستان کې طلوع نیز ویلي چې په ننګرهار کې طالب مشرانو پیښه تایید کړې او تور یې لګولي چې لومړی پاکستاني لورې نه ډزې کړې شوې دي. سرچینې وایي چې د ډزو وروسته له هغې شروع شوې چې په پوله افغانستان لوري ته طالبانو چک پوسټ جوړاوه. د سیمې نه یو خبریال پر چینواري وایي چې ځایي خلکو ورته ویلي چې په پوله پاکستاني لوري ته ځایي خلکو ته ویل شوي چې آبادي خالي کړي، خو په رسمي ډول چارواکو په دغه اړوند څه نه دي ویلي. د ډزو وروسته پوله د هر ډول تګ راتګ دپاره تړل شوي او د پولې دواړو غاړو ته په لویه شمېره کې خلک او سوداګریز ګاډي ایثار شوي دي. د تورخم ترڅنګ د افغانستان او پاکستان په پوله د تګ راتګ په لارو نورو سیمو کې وخت په وخت داسې پیښې کیږي او د هغې وروسته تګ راتګ لارې تړل کیږي. عام خلک او سوداګر وایي چې د پولو تړل کېدو له امله زیات عام خلک او د دواړو خو تجارت سخت اغیزمن کیږي. علب خان شیرپو، دلبر نیوز 400.